صحیح مفتی صاحب یو ملګري فون هم کړی دی نعیم خان جی مچنخیل نه وایي چې بعضې خبرې سوشل میډیا نه موږ ته راځي چې مونځ چې کوم دی په کور کې کول پکار دي په دې کې ډېر زیات اختلافات دي څوک وایي چې یاره جومات نه دی پرېښودل پکار څوک وایي چې یاره دا نه دغه کېږي د دې لپاره اسلام څه وایي دا کومه لار خپلول پکار ده ګرانه نعیم خان مچنخیل صاحبه دې چې به موږ بیا هم د خپلو اکابرو علما کرامو ته وګورو چې د چا درجه اوچته ده مثال په طور باندې مفتی تقی عثماني صاحب د نن پورا دنیا مفتی اعظم صاحب ده او هغه اولنۍ فتوا په دې په باره چې دا جاری کړه چې موږ په جمع المنجو چې چوره احتیاط کېدلی سي کم وخت تېرولی سي جمع المنج واقعي سره که نه پرېږدو خو چې کوم هغه احتیاطي تدابیر دي تعداد کمول او کم وخت ورکول مثال په طور باندې او 10 کور چر کول سنت کور چر کول او بیا لمونځ کول او بیا سنت ته کور ته تلل دا مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه موږ ته هدایات جاری کړي دي دویمه مسله دا ده دا به هم موږ نبي علیه السلام زندګي نه پوښتنه وکړو چې نبي علیه السلام په زندګي چې هم داسې مسله راغلې ده که نه باقاعده نبي علیه السلام په وخت چې داسې یو وخت راغی چې جنه حضرات صاحب کرام په جومات چې و او جنه په کورو چې نو چې اذان وسه هغه اذان چې باقاعده حی علی الفلاح نه بعد دا الفاظ زیات سلل صلوا فی رحالکم رحال بیوتکم په معنی باندې باید کور ته ویلی سي چې تاسو لمونځونه کورو چې وکړو د نبي علیه السلام موجودګي د حضرات صحابه کرام دي او مسجد نبوي نه حکم جاری کړي چې تاسو لمونځونه په کورو چې وکړو چې یغو جومات ته راتلل او رسایي مشکله وه او چې کوم کسان په جومات چې موجود و هغو لمونځونه په جومات چې وکړل نو دې چې موږ ته څو خبرو خیال ساتل پکار دي مثال په طور باندې چې د کوم ډاکټر هدایت الله خان صاحب یا کوم موږ ته د دغه مرض نشانات ښول سي یو مریض ده زکامي هم ده ټوخایي هم ده او دا علامات پکې موجود دي او دا بیا راځي په جامع چې او صف باندې درېږي نو دا به د لمونځ په 27 درجې بدلولو په ځای باندې د معاشرې دپاره هم نقصان وي او د دې پاره به نقصان وي او د نبي علیه السلام د دغه حدیث به هم خلاف وي صلو فی رحالکم دغه حدیث سره بیا ټکر وي نبي علیه السلام ته فرمایي کور چې لمونځ کوه یو زنانه د طواف نه نبي علیه السلام منې کوي چې تم مریضه یې تا مرض نقصان دی نو ته طواف ته مه راځه طواف نه منې کوي داسې لمنځو نه منې کوي نو که داسې وي چې علامات هم پکې موجود دي یا 50-60 سال نه عمر زیات تا او چې علامات سته دي نو هغه په ځای د دې چې جومات چې لمونځونه کوي که کور چې لمونځونه کوي بیا به دا ډېره فایده وي دویم نمبر ماشومان دي ځکه چې دا وایرس چې کوم ده 5 سال نه کم ماشومانو باندې اکثر ماشومانو باندې او 50 سال نه زیات بوډاګانو باندې مشرانو باندې دا زیات اثر کوي نو داسې کسان په ځای د جومات که کور چې لمونځونه کوي بیا به دا صلو فی رحالکم د حدیث تابعداري به وي حدیث سره به ټکر نه وي او که داسې کسان چې هغه صحتمند دي نوجوانان دي چې په یوه باندې دا وایرس ډېر کم اټیک کوي او نقصان یې کم وي هغه جوماتو چې لمونځ کوي بیا د هغه ته څوک خامخا مضبوطېږي نه چې جومات پرېږدو او لمونځ په کور چې وکړو ها که داسې یو صورت پیلاو سي الله دې نه وکړي لکه څرنګه اې ډي سي صاحب دا خبره موږ ته واضح کړه چې که دا وایرس چېرته نشاندهي وسله چې په یوه علاقې چې یا کلي چې دا مرض په داسې انداز باندې پیلاو سه چې یو بل نه بل ته ځي بیا یو جوان د په دغه وایرس اثر نه کوي خو دغه دای وایرس 36 کسانو ته نورو ته منتقل کوای سي د ده په ذریعه باندې دای راغی او د دا وایرس واخیستل جان سره اوس دای خو محفوظ ده ځکه چې جوان ده خو دا وایرس لاړل هغه 50 سال نه زیات کسانو ته او هغو ماشومانو ته چې هغې تحمل نسي کولی په کور کې د مور پلار هم شته د مور پلار هم شته نو که دغې حالاتو چې دا وایرس داسې انداز چې ده چې هغه پیلاو سو راغی په یوې علاقې چې او هغه پیلاو کېدلو ذریعه جوړېږي نو بیا په دغه ټیم چې بیا زیات احتیاط پکار ده چې داسې مجموع نه ګډو نه چا که جمعې لمانځه په صورت چې وي که جمعې په صورت چې وي چې بیا چې چوره احتیاط کېدی سي بیا به فایده مند